بهترین دستون دی بیا نتیجات نه وخه خلکو محرم د پاره تیارې کولې امامبړې جوړولې حسینیې جوړولې تورې پردې لګولې دا څومره ګلي دي جام اشوال شهر کې یو ځای ونیو څه دالته په کور دی دغه ځای کې موږ ګناه کوو وشپیږي اول محرم تیر شو دویم محرم تیر شو دریم محرم تیر شو شپې ورځې ورو په ورو سختېږي که نه خلکو اجتماع د خویندو میندو راتلل د وړو بچیو راتلل د لسم شپه راغله اندازه ولګوه د لسم شپه څو راسخته شپه خلک روان دي امامبړي ته حسین ته د هغه زرخویې ته سنیزنې کولو ته مصایبو اورېدلو ته سینو ویلو ته دا کور نه راووته یوه مرګلي نمبر یې میلاو که نه میلاویږي بل مرګلي نمبر یې میلاو کو نه میلاویږي ټوله ګناه سې سر دي که نه ځان سره یې نن بېله ګناه کوه چې څوک ګناهونه کوي هغوی ته یې بیا ټیکانې لیارې یخې معلومه وي دغه ځای نه دغه ځای نه دغه ځای نه ویلي کاروبار یې همغه خو د لسم شپه وه ډېر وګرځېده څه ورته میلاو نه شول سترګې یې وغړولې یوه پردهداره دی بکرو کې پټه دی کور نه رووته وروسته هغې چې روان شو ګاډی ورسره دی څه کله خالي ځای ته یې ورسېده په زوره یې ځان سه ګاډي کې سپراکه مینې مینې سبو واوري چېرته مو بیایې زه متان ته روانه یم ویله متان ته د زه بیا یم روانه یې که پردی ناموس د حسین والمناعه سوچ دوي د هغه دپاره نه دی ما ورته دپاره داسې ځای ته یې ورسوله چې هغه یې ګناه دپاره په کرایې نیولی وه یک و تنها یې هغه مؤمنه یودا دو الفاظو کې د ورته یې ځان آماده که ګناه دپاره کوکې وکې مؤمنې خدای دپاره زه د دې اهل نه یم زه ګناهګاره نه یم ویله کور نه بهر ویلې رووتې ویله حسینیې ته د څم ویله زه حسینیه نه پېژندم کور نه ویلې رووتې ویله عزادرۍ ته د څم ویله زه عزادري نه پېژندم کور نه بیا ویلې راووتې ویله د زهرا زوی حسین متام ته روانه یم ویله متام زه نه پېژندم کور نه بیا ویلې راووتې ویله نن د عاشورا شپه دی د حسین خیلخانه تږي دی هغه ژړا دپاره راووتم ویله د حسین خیلخانه زه نه پېژندم کله ټایم کې د انسان زړه دومره سخت کېږي که نه یوه یوه جمله ورته کوي هغه نفي جواب ورکوي مجبوره یې که دې باندې څه ګناه وکړي اخري کې زړه نه دا زړه نه څه کله کوم ټایم کې یوه جمله وبسې که نه هغه خدای ته رسېږي اهل بیتو ته رسېږي ورته یایي چې او د خدای بنده پرېږه دې خم د آسیا نه ګناه کوې ډېرې ګناهوانې به دې کړي وي ویله ما کار همدا دی تقریبا 25 سال د ما عمر شه 2,000 کسانو سه ما دا ګناه کړي دی ما بل کار نشته پیسو ورکولې ولی نه یم توجه هم دی محترم ده صلوات واستوئ مولا باندې ګناه نه علاوه د ما بل کار نشته د مؤمنه د عزاداره کسه که اراده یې محکمه نه وی که زړه کې د بیبي و د علي و د حسین مینه نه وی چې ته د نر سړي زور چې ته زنانه آخري ټایم کې کله هغه دې نتیجې باندې ورسېده څه پرېږه دې منا بغیر د ګناه نه سترګونه یې اوښکې روانې شوې ورته یایي د یو سوال درته کوم هغه ومنه ډېرې ګناهوانې به ده کړي ظاهرا ډېر لذتونه خوندونه به ده اخیستي وي تا ته زه واسطه د مور زهرا در کوم زه د زهرا اولاد نه یم تا ته زه ذمه وایم نن ما سه ګناه مه کوه پرې مه ږدوه ته د ما مور زهرا ته سترګې غړوه څه هغه تو سه څوره مدد کوي دا جملې دومره اثار ونیوه دومره اثار یې ورباندې وکړه دومره یې هغه ګناهګار منقلب که ورته ای د خوا داسې نه ما د واخسته زړه کې مې درد شو خپل سامان د واخله
هغه مومنې دوره نفرت ورته نه څه دې ځای نه زه وځم ویله نه ډېره وریا م راوستي خپل ځای ته دررسوم ګوډې کې استواره کا دا مومنې څه ښه کور کې تربیات شوی و ځان سره د یوه جمله یایي ګناهګار دی اوري ورته یې ای د خدای بنده دوره د زه ازار و اذیت کړم د متامو ټایم تیر شو دوره وریا د راوستم سنیزانې ټایم تیر شو مجالس رانه ختم شول نه پوهېږم زهرا بیبي به هلته مو ته راغلي وي که یې ممبړې ته به لوړوي یوه جمله دی یایي د هغه زړه نه داسې لګېږي راغله کور ته هغه خپل ځای کې پرېږده والا کور ته نه وته نن سبا خو د ټي وي زمانه دی که نه څوک والا مخکې وکړه هغه یې څه کور ته لاړم ټي وي مو ولګوله مستقیما د حسین حرام یې ورکې خیالو عراق کې شبیه جوړوي شبیه کربلایان که لاړ وي هغوی به لیدلی وي ایران کې عراق کې ویله څو کسان تورې کپړې چولي هغه بني هاشمو طرف نه څو کسان نوره څه هغوی سه لاس کې تورې ورسره نیزې ورسره تازیانې ورسره هغه د لښکر طرف نه هغه د اهل الله خیلخانې باندې ګزارونه کوي ویله دالته ټي وي ته سترګې غړوم د حسین حرام قسم هلته د هغې جلکې خبرې راته یاد شوې ما ته یایي د خدای بنده ورو ورو د ځان سه یایي خو ما نه اوري دا ته یایي څه هزارها ګناهانې ما کړي دي و نن د لسم شپه وکسه تا داسې ګناه ته ملې تړله وکسه د خدای بنده نه پوهېږم زماني مولا به نن تا څوره جوړولې زماني مولا بدن باندې به د څوره ګلونه ورولي ویله منقلب شوم زندګۍ کې مو حسینیه په سترګو نه ولیدلي متام ته نه وم لاړ جلوس ته نه وم لاړ خونې کې متام ته نه وم ناست زړه نه امینټو سیکنډو کې د مومنې خبرو کې دوره اثار ورکې و ویله هر څوره زه جوړېدلی وم بېهوشه وم یو داسې ټایم راغله سترګې مې څه وغړولې مور مو سهار ته ناسته دی ما ته یایي بچیه خیر خدای ویلې بچیه ته خو د متامو والا نه وې ته خو حسین متام ته نه تلې ته خو د جلوسو والا نه وې ویله ورته ومویې مورې زهرا بیبي رحمه نه وکړو سبا د لسم ورځه وې لاړم زموږ صاحب یې ورځ ته لویلم تورې کپړې مو واچولې هیات څه کله ویرغلم داسې استقبال یې ما نه وکړ حالان کې مشهور ګناهګار کمیټۍ والا دوره مینه محبت ما سه وکړه متام ختم شه زنجرزني مو وکړه راغلم 28 سفر شو حساب ته وکړه څو ورځې منځ کې رسي لسم ورځې نه 28 سفر پورې ویله مجلس کې څه زه وایه دوره خواند به ورکوي دوره لذت به ورکوي مجلس نه څه کله راغلم روان وم کور طرف ته یو نوراني کس مخ ته ودرېدو ما ته یایي پاسپورټ دسه شته ورته مو ویله نه پاسپورټ چېرته دی کور ده شته وایي ورته مو څه خپل کور ده نه لرم مور پلار سه یم بهر مملکو کې چې پاتې وي هغه پوهېږي ویله خو پیسې زه در کوم پاسپورټ جوړ کا ویله خو دا خو راته وایه څه شي ته ویله بیا یم د حسین ته زه د قافلې بیا یم پاسپورټ تیاري مو وکړه ویرمک راغلم هغه نه زیارتونې د ګرځو ګرځو خو څه کله د حسین زیارت نه وتم د هغې مومنې یوه جمله م په زړه شوه څه راشه ګناه مه کوه تا ته د زهرا زوی حسین قسم در کوه زیارت کې ویله دا جمله مو ته په زړه شوه ځان سم وویله مولا ما وایي نه به تا مور څوره ژوړېدلې وي دغو لاسو سه د تا پنجرو ته څنګې نږدې شم راغله میاشته نه وه تېر بل کس راغله پاسپورټ دسه شته ما ورته وویله او شته څه کوې ما پاسپورټ باندې ویله زړه د غواړي نه جنت البقي قبرستان زه اراده نه وکړم بیت الله ته د بوځم ما سه دوره پیسې نشته ویله پیسو ذمهوار د زه یم حج ته یې بوتلم راغلم امغه مشهور ګناهګار کربلا ته بیبي وغوښته ځان ته یې وغوښته جنت البقي قبرستان کې یوه وعده یې وکړه بیبي
واقعا کمو کې غیرات ارکی وي چوک مو بدن ټوکړي ټوکړي کی خو بیا به ګناه ونه کړو تو مونې دوره غیرات وکړه راغله کور ته یوې ورځې باندې مور ورته یایي زندګي د بېله دی غواړي نه وه دلته وکوم داسې ښه خاندان کې مؤمنه جلکۍ مې درته لیدلي دی مور یې درته څنګه مرضي وي ځان سره یې زما غوندې کې ګناهګار نه ما خو ټوله پېژندي ما به کوي څوک لوړه خبره یې ورته وکړه بهر دستور داسې دی کله چاته کویژ نه کوي ګوړه ورته متوي لیدلو دپاره بیا یي نکاح هم کوي همغټی ویله مو لاړو مور سره په لاره سره کور ته د هغوی رسم دا دی اول کومې جلکۍ ګوړه ماته کي نکاح وکړي هغه ورته چای راوړي یا شربت راوړي کومې جلکۍ ګوړه یې دې ته ماته کړې وه چای یا شربت لاس کې ورسره دي کله راغله صدا یې په سترګو ولیدو غږ یې وکړو یا زهرا بېهوشه پرېوته مینې مینې سوا وړه خپه شو مور پلار یې خپه شول خدایه دا ویلې جلکۍ خپل مور پلار وړونو ونیوه کمرې ته یې ناوبسله هوش کې راغله پښتنه یې ته نه وکړه ویلې وژړېدې زهرا بېبي ته د غږ وکړو ویله بیګا خوب کې د حسین غریبه مور زهرا راغله ما ته یندي تصویر ښیلی و څه ما خاطر وکړه دې څه واده وکړه توجه منه مو طرف ته ورته ویلي و چې ته مانې غیرت وکړه اولاد زهرا یم ته بیا سترګې وغړوه چې ما مور تاسو څومره مدد کوي داسې اراده چې کله محکمه وي اهل بیتو در ته راشې ګناه پرېږده وې ته بیا ځان ته سترګې غړوه چې حسین تاسو څومره مدد کوي زندګۍ وړونو